حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک یو بل حدیث پاک کے راضی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما من عمل ازکا ولا عند اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې د خدای پاک په دربار کې چې کوم پاکیزه عمل دی چې د هر چیز نه پاکیزه عمل دی. او بیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرمائی ولا اعظم اجر. اور نبی پاک فرمائی چې د ټول نه زیات اجر والا او ټول نه زیات پاکیزه عمل د خدای پاک په دربار کې هغه دی چې کم عبادت په دغه لسو شپو او ورځو کې وشي. ډیر پاکیزه ډیر د اجرونو والا عمل هغه دی چې په دغه لسو شپو او ورځو کې وشي. د خپل بچو له ضرور شاپینګ هم ضروری دی، د قربانۍ د تګ دپاره قربانۍ اخیستو دپاره منډۍ ته تګ هم ضروري دی، هم عبادت دی. خو یاد ساتئ چې په دغې شپو او ورځو کې د چا نصیبه د سجدو جوړه شوه، چا نصیبه د الله پاک د کلام د تلاوت جوړه شوه او د رب ذوالجلال په یاد کې انسان مصروفه شو، د دغې اجرونو د عظمتونو پته به هله لګي چې کله انسان ته د قیامت په ورځ باندې د اعمال صالحو په ښي لاس باندې عملنامه ورکړی شي او دی د دغې مبارکو د شپو د ورځو مرتبه او مقام وګوري، انسان ته اندازه لګي چې قرآن کریم فرقان حمید کم عظمتونه بیان کړي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کم اعظم اجر ورته ویلی و، کم ازکا عمل ورته ویلی و. هغه عمل مقام و مرتبه به انسان ته هله پته لګي چې کله انسان ته په ښي لاس باندې عملنامه میلاو شي. الله پاک دې موږ ستاسو په دغې شپو او ورځو کې سجدې نصیب کړي. الله کریم د موږ د ستاسو د خپل رب یاد نصیب کړي، د خپل حبیب کبریا صلی الله علیه وسلم مبارک باندې د درود پاک ویلو توفیق زموږ نصیب فرمایي. او آخر کې اگر چې خبرې زیاتې دي خو آخر کې یو اهم مسله عرض کول غواړم او ټول ملګري دوستان حاضرین غایبین ټول ورته متوجه شئ. اصل کې چې کله دغه لس شپې او ورځې شروع کیږي نو چې څوک قرباني کوي هغه نوکان نه کټ کوي، ویښته نه کټ کوي، د بدن اضافي ویښته نه صفا کوي. آیا دا قربانۍ کوونکي دپاره واجب دي، فرض دي، لازم دي، مستحب دي؟ اسلام کې څه حکم لري؟ دا یو اهم مسله ده چونکې سبا یا بله ورځ دغه ورځ شروع کې میاشت شروع کېدو واله ده او په تاسو کې به ډېر کسان چې دا قرباني به کوئ دا مسله لږه په غور باندې واورئ. یو صحابي رسول نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک لرالو او عرض ورته کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مال یو کس څاروی راکړی دی او زه ساتم، خو عاریتن چا راکړی؟ عاریتن مطلب دی چې واپس به رانه اخلي. آیا ما ته دا جایز دی؟ ما سره خو بله قرباني نشته چې دا چا نه ما اخیستی واپس یې ورکول غواړم، عاریت باندې ما اخیستی، دا څاروی زه قربانۍ کې حلالولی شم او که نه؟ نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې نه تا باندې قرباني نه ده واجب، دا خو پردی څاروی دی، واپس بیا ورکوئ. او چې خپل څاروی در سره نشته، وس ته نشته، نصاب برابر مال و مالیت در سره نشته، تا باندې قرباني نه ده واجب. عرض که یا رسول الله سلام ما ته به دغې قربانۍ اجر او ثواب څنګه میلاو شي؟ ما سره خو قرباني نشته. نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایلو چې ته د غټ اختر ورځې پورې تر قربانۍ د وخته پورې حلالې پورې نوکان او د بدن ویښته مه کټ کوه. خدای پاک به په دې عمل باندې تاله د قربانۍ اجر او ثواب درکړي. دې حدیث نه دا معلومه شوه، محدثین فرمایي فقها فتاوی شاملې کی چې څوک قرباني نه کوي هم هغه دپاره هم دا مستحب دی چې نوکان او ویښته د بدن صفا نه کړي. هغه دپاره هم مستحب دی چې څوک قرباني نه کوي. او کم کسان چې قرباني کوي هغې باره کې حدیث پاک موجود دی. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صحابو
چې څوک تاسو کې قرباني کول غواړي خپل ویښته او خپل نوکونه تر هغه د غټ اختر تر قربانۍ پورې مه کټ کوئ. محدثین د دې حدیث مبارک لاندې هم لیکي چې څوک قرباني کوي هم هغه دپاره مستحب دی چې نوکان او ویښته نه کټ کوي. که چرې څوک قرباني کوي چا نوکان کټ کړل چا ویښته کټ کړل په قربانۍ کې هیڅ قسمه فرق نه راځي. نوکان نه کټ کول او ویښته نه صفا کول د قرباني کوونکي دپاره نه فرض دي نه واجب دي نه سنت مؤکد دي، دا صرف د مستحب مرتبه لري. که چا قرباني کول او نوکان وغیره کټ نه کړل دغه انسان ته به اجر او ثواب ملاویږي، خو که چا کټ کړل په قربانۍ باندې هیڅ قسمه فرق نه راځي. تر دې پورې فقها لیکي چې هغه کسان هم چې کم کسان قرباني نه کوي هغوی دپاره هم دا مستحب ده چې ویښته او نوکان د کټ نه کړي. خدای پاک به دغه انسان ته د قربانۍ اجر او ثواب ورنصیب کړي. او وخت اگر چې پوره دی خو لیکن د دې یو فلسفه تاسو ته عرض کول غواړم چې حدیث پاک کې علما لیکي چې نبی پاک ولي فرمایل چې نوکان مه کټ کوئ ویښته بدن مه اخلئ. چې دې دوه وجې دي. یو وجه دا ده چې لکه څنګه حاجیان احرام وتړي نه ویښته کټ کول ولا جایز دي او نه نوکان کټ کول ولا جایز دي. نو نبی پاک مبارک حکم فرمایلی گویا تاسو اے قربانی کوونکو تاسو د حاجیانو سره مشابهت وکئ لکه څنګه حاجیان هم قربانی کوي او احرام په حالت کې ویښته او نوکان نه کټ کوي. اے قربانی کوونکې تم دغه مبارکو خلکو سره مشابهت پیدا کا، تم نوکان مه کټ کوه او تم ویښته مه کټ کوه. او بعضې محدثین لکه شاه ولی الله رحمت الله علیه یو ډېره ښکلې وجه بله لیکلې ده او هغه دا لیکي چې دا قربانۍ فلسفه دا ده چې کله اسماعیل علیه السلام په ځای باندې خدای پاک جنتی ګډ راولېږلو او ګډ د اسماعیل علیه السلام په بدله کې ذبح شو، نو د دې مطلب دا دی چې د ګډ چې ذبح کړی شو نو د قربانۍ کوونکي د هر یو جز په بدله کې د قربانۍ د څاروي جز د الله پاک په جناب کې قربان شي. د څاروي سترګې دا د قربانۍ کوونکي د سترګو په بدله کې قرباني ده. د قربانۍ کوونکي لاسونه د ګډ د لاسونه دا د انسان د لاسونو د قربانۍ په بدله کې قربان شي. غرض دا چې څومره اعضا د قربانۍ د ګډ دي هر یو جز د انسان د جز په بدله کې د الله پاک په جناب کې قرباني وشي. نو لکه څنګه دا ګډ دا څاروی دا انسان د بدن نه قرباني ده د هر یو جز په بدله کې د هر جز قرباني ده، نو لکه څنګه څاروي ویښته نه دي کټ کول پکار، د څاروي بدن نه دي زخمی کول پکار، همدغه شان دی دغه قرباني کوونکي هم نه نوکان کټ کول پکار دي نه ویښته کټ کول پکار دي. ځکه لکه څنګه قرباني محفوظ ساتل پکار دي د هر قسم عیب نه، نو دارنګې پکار دا ده چې دا قربانۍ کوونکی هم د خپل بدنونه د هر قسمه د عیب نه محفوظ پاتې کی، نه ویښته کټ کی او نه نوکان کټ کی. په دې بنیاد باندې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو اے قربانی کوونکو تاسو ما لس ورځې ویښته کټ کوئ ما لس ورځې نوکان کټ کوئ. دا نه واجب دی نه فرض دی نه سنت دی مستحب دی. کچا پرې خودل قربانۍ پورې ثواب یې وشو، کچا پرې نه خودل په قربانۍ کې فرق نه راځي. او که څوک قرباني نه کوي او دا لس ورځې دا نوکان ویښته پرې خودل نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه غریب انسان ته هم د دغه مشابهت په بنیاد باندې دغه انسان ته به د قربانۍ اجر او ثواب ملاویږي. الله کریم د موږ ستاسو په دینی تعلیماتو باندې پوهه او په هغې باندې عمل کړو توفیق نصیب فرمایي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. رب کریمه مبارکه میاشت په ختمېدو ده او ډیره مبارکه میاشت په شروع کېدو ده. رب کریمه موږ له د عبادت کولو توفیق نصیب فرمایي.
رب کریمه د ساجدینو د سجدو په توفیل په دې میاشتو په دغې ورځو کې مونږ سجدې نصیب کې د ذاکرینو په توفیل رب کریمه مونږ ذکر خدا نصیب کې د درود ویونکو په توفیل مونږه د درود ویونکي درود شریف ویل نصیب کې رب کریمه چې څومره مسلمانانو جمله عبادات کړي دي د هغې عابدینو په توفیل باندې مونږ جمله عبادات نصیب فرمای رب کریمه مبارکه میاشت را روانه ده هر شپه د لیلة القدر مرتبه لري هر ورځ د لیلة القدر د ورځې مرتبه لري رب کریمه په دغه شپو ورځو کې مونږ عبادتونه نصیب کې او د هر قسمه وړې او د غټې ګناه نه مونږ پکې محفوظ کې رب کریمه مسلمانانو باندې پریشان حالی ده رب کریمه د مسلمانانو په حال باندې رحم وفرمای مسلمانانو په مال باندې په جان باندې په اولاد باندې برکتون نازل فرمای ما ته ډېرو خلکو دعا نه ویلې دي تاسو ته ډېرو خلکو دعا نه ویلې رب کریمه سو بیماران دی صحت ولا ورکې سو قرضداري قرضونو نه اخلاص کې څوک بې کوره دي کورونه ولا ورکې رب کریمه څوک بې اولاد صالح اولاد ولا ورکې د چا کورونه نه دي آباد رب کریمه کورونه آباد فرمای رب کریمه تیر شوی دعاګانې هم زمونږ قبوله کې دغه دعا هم زمونږ قبوله کې راتلونکې دعاګانې هم زمونږ قبوله کې رب کریمه مونږ نه داسې راضي شي چې بیا ناراضه نشي او چې څومره مسلمانان وفات شوي حقداران د مونږ دعاګانو ته محتاجه په قبرونو کې پراته دي رب کریمه څومره حقداران زمونږ وفات دي رب کریمه په قبرونو کې انوار په نازل فرمای مغفرت نصیب فرمای کچا والدین وفات دي سره زمونږ د والدینو د چا خپل خپلوان وفات دي سره زمونږ د خپلوانو د چا خپل مشایخ او استادان وفات دي سره د مشر سے مبارک رحمت الله علیه د شهدای اهل سنت رحمهم الله تعالی رب کریمه د ټولو درجات بلند کې د ټولو مغفرت نصیب فرمای دغه مبارک شپو ورځو کې خدای پاک څومره انوار او برکات د ستا د دربار نه بندگانو ته نصیب کیږي خدای پاک مونږ به قابل نه یو خدای پاک مونږ نصیب فرمای تجلیات او برکات زمونږ نصیب فرمای عبادتونه زمونږ نصیب فرمای گناهونه ی الله پاک مونږه منع او اجتناب نصیب فرمای وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین